ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو داسې وظیفه در کومه، داسې وظیفه در کوم انشاءالله چې د الله تعالی په لوی فضل او په لوی ارادې سره به ستاسو کار کیږي. او زمونږ بعضې علماو فرمایي شیخ الحدیث چې په دې باندې موږ تجربې کړي دي. الحمدلله تجربه دې ته ویل کېږي محترمو چې یو کار پې ستا شوي نو دا د تجربې نه وتی عملي، خو د بعضې بزرګانو په دې باندې یقین وي، په دې باندې بروسه وي چې کولو والا ذات صرف د الله تعالی دی. نن چې ته کوم زه اسانه عمل ښیم، صرف سل پیرې ورځ کې دا وایئ او تاسو ګوره چې ستاسو حاجتونه او ستاسو مشکلات او ستاسو پریشانۍ، ستاسو غمونه، تاسو تکلیفونه د الله جل شانه پوره کوي او که نه پوره کوي. خو دا اخلاص غواړي، دا یقین غواړي، یقین کامل غواړي. یو یقین کامل دی ته وایي چې کولو والا ذات صرف څوک دی؟ د الله جل شانه دی. او زر کولو والا ذات هم د الله تعالی دی، او وروسته کوالی کو راځي زما په حاجت کې دا هم الله تعالی کوي، او که مخکې والی کوي دا هم الله تعالی کوي. نو زمونږ عقیدې هم لږې خرابې شوي دي. زمونږ بس وایي چې فورا دی الله تعالی زما دا حاجت پوره کړي، فورا دی الله تعالی زما دا رشته وکړي، زما واده دی وکړي. هر یو کار کې د انسان دپاره خیر وي، هر یو کار کې د انسان مصلحت ته الله تعالی ګوري. نو تاسو داسې تادیانې مه کوئ چې بس فورا دی زما دا کار وشي. خو نن چې له کومه زه وظیفه در کوم محترمو، دا اسانه هم ده، تاسو له انشاءالله درځیم، بالکل به تاسو له دا وظیفه درځي. او زمونږ یو مولانا صاحب دی، مولانا نور الهادي، یو ډېر بزرګ انسان دی، یو ډېر غټ عالم دی محترمو. هغه فرمایي چې دې وظیفه باندې الحمدلله ما تجربه کړې ده، د هغه د خولې الفاظ دي، او تاسو هم مسلمانانو کوئ، الله تعالی په ستاسو هم حاجت پوره کړي. نو که تاسو غواړئ او وخت سره وي نو دا وظیفه انشاءالله شروع کړئ. او په دې باندې ګنټې نه لګي په دې وظیفه باندې، ها په دې باندې ټوټل چې سل پیرې وي او صحیح طریقې سره وي که نه، نو ستا انشاءالله د 15 منټو نه واله د 8 منټو پورې یا د زیات نه زیات د 10 منټو پورې ستا ټایم لګي. په 40 ګنټو کې که ته 10 منټه په صحیح طریقې سره نه وباسې خپل الله تعالی ته، خپل مالک ته، نو بیا زمونږ خساره به ورځ په ورځ زمونږ خساره کې راځو. نن په 40 ګنټو کې یو 15 منټه 15 منځونو له ما تاسو صحیح طریقې سره ټایم نه ورکو. 40 ګنټې دي، په 40 ګنټو کې یو ګنټه دا د فرض منځونو دپاره وباسه، صحیح طریقې سره به زه د الله تعالی عبادت کوم انشاءالله. ته ګوره چې الله تعالی زموږ مشکلات اسانه کړو. موږ خو اول مونځ نه کوو، یعنې کېدی په دې خپله زړه باندې زما دا غږ چې څوک اوري ډېر کې به ډېر کم خلک وي چې صحیح طریقې سره 15 وخته مونځ کوي، ګینې اکثریت پکې مونځونه خلک قضا کوي او مونځ څوک پیژني هم نه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو روحیاندو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو واړه پټ ښکاره لوی کوچني ټول حاجتونه الله جل شانه د خپل لوی دره پوره کړه. محترمو نو خپل الله تعالی له ټایم ورکئ، دا ساعت دا موږ له الله تعالی راکړی، دا ټایم الله تعالی راکړی، دا زندګي الله تعالی راکړی، دا خوشحالیانې الله تعالی راکړي، دا روح صورت الله تعالی راکړی، دا د نش نه چې شته کړي الله تعالی، دا الله تعالی راکړي، دا مور او پلار دا نعمتونه دا ټول په ټول الله جل شانه راکړي. خو چې د دې بدله کې موږ هم الله جل شانه عبادت په صحیح طریقې سره وکړو، موږ به د الله تعالی د دین مرسته کوو. نو راځئ سر دله نه وګورم، تاسو به اکثر خلک وایي ته خبرې ډېرې زیاتې کوې. خبرې موږ کوو خو فضول خبرې خو راته نه کوو، نه ته کنزل کوو، نه ته رد بد وایو، خو دیني خبرې راته کوو، پوهه دله درکوو، په ذهن کې دله انجکشن وخو چې تاسو پوه شئ که نه. نو سړی پوهېږي نو خو پوهي، هغه ته خو بس بیاصل دپاره خبره او بیاصل دپاره لرګې. به هر حال تاسو ډېر زموږ محترم یې، معزز یې، محترم یې، زموږ نه ډېر هوښیار خلک یې، عقلمند یې، بالغان به یې، هوښیار یې، نو تاسو ډېر ښه پوهېږئ، تاسو ډېر بهترین یې. زما په نسبت سره زما نه هم تاسو نیک خلک یې، زه ګناهګار یم، ها موږ به ځان ښکته حسابو، موږ ګناهګار یې، تاسو بهترین خلک یې. لهذا هغه وظیفه چې د محترم مسلمانانو هغه ده لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا به تاسو سل کاره ته وایئ، خو دا به پرېږدئ نه، دا به پرېږدئ نه. ګوره بعضې وظایف داسې وي چې د هغې
ته روزانه کې نو د هغې ثمره به درته میلاویږي. بعضې وظایف په ټایم باندې سړی وکړي نو به الله تعالی ورته فایده ورکړي. نو کوم وظیفه چې همیشه نو هغه ډېره برکتي. نو دا وظیفه هم همیشه ده. همیشه مطلب دا چې دا به تاسو روزانه وایې، روزانه به 100 کارته وایې، ماسپښین مونځ نه پسې وایې، مازدیګر یې وایې، ماښام یې وایې، ماسخوتن یې وایې. کم ټایم در سره ډېر زیات فارغه وي، کم ټایم کې ډېر زیات الله تعالی ته غواړې چې نږدې شم، نو تهجد ټایم کې کوه. تهجد نه د ماسخوتن مونځ نه پسې کوه یا مازدیګر مونځ نه پس، دغه ټایم هم بهتر دی. نو داسې یو ټایم به مقرر کړې او روزانه به دا وې، پرېږدې به یې نه، در مرګه پورې دا ستا وظیفه شوه. چې کومې وظیفې در کومه پرېږدی مه. تاسو ته ما 100 کارته ویلي چې یو درود ابراهیمي 101 مرتبه وایي، دا پرېږدی مه. او یو دا وظیفه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا تاسو پرېږدی مه، قضا کوی مه. مطلب دا کو چېرته په خیره کې یا په داسې نه پاتې شي نو بېله خبره ده، لیکن قضا کوی، قضایي به کې مه راولئ. صحیح شوه. تاسو به عادت شئ د وظایفو سره، تاسو برکتونه وینئ. قسم په الله د وظایفو خپل برکات وي، د وظایفو خپل ثمره یې الله تعالی انسان ته ورکوي. نو الله تعالی به اجرونه هم درکوي، الله تعالی به مشکلات هم اسانوي، الله تعالی مو خوشحاله وباته او کامیاب او کامران لره. تاسو د وظایفو مزه نه ده لیدلې، تاسو د وظایفو مزه ولیده، تاسو د وظایفو برکات ولیدو، نو تاسو ته چې کومه زه خبرې کوم په دې بیا تاسو باندې بیا بدې نه لګي، دا په تاسو باندې بیا دا خبرې د اوږدې نه لګي، تاسو وایئ چې بس لګیا وې راته. به هر حال الله تعالی دې ستاسو ایمانونه مضبوط کړي، زموږ ایمانونه دې الله تعالی مضبوط کړي. د ایمان د کمزورتیا نښه ده چې یو دیني خبره یو مسلمان موږ ته کوي، موږ باندې هغه بوج شي، دا زموږ په ایمان کې کمی دی. الله تعالی دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي، الله تعالی دې مو تاسو حامی او ناصر شي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوم.